السلام علیکم ملګرو. په دې روزه کې چې دا کم خلک غلط کمنټسونه کوي او دا کنزل کوي زما شکل یا د مولانا صاحب شکل ورانی د هغې اصلیت او د هغې حقیقت در تخکاره کوم. ویډیو کلیپ را سره تر اخره پورې وګورئ. دغه سپو ته مرداره غوښه اچولی کېږي، دا کم چې په علماو پسې خاص کر غاپي یا د هغو په سپوټرانو پسې غاپي. دا د ملک په حق کې هیڅ کلم نه دي، صرف او صرف د پی ټي آی صفت کوي. په څه وجې کوي؟ دا مرداره خوري. راځي دا مرداره څنګه خوري؟ دا ویڈیو کلپ در سره لگو گورے. پی ٹی آئی کی تعریفیں کرو اور گھر بیٹھے 25,000 روپے وصول کر لو. پاکستان تحریک انصاف کی سابق حکومت خیبر پختونخوا کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے. نیو نیوز نے سرکاری ریکارڈ کی دستاویزات اور تفصیلات حاصل کر لی ہیں. دستاویزات کے مطابق پورے خیبر پختونخوا سے 1050 افراد کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا تھا. ان افراد کو بتایا گیا کہ گھر بیٹھے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی حکومت کی مداح سرائی کریں. پی ٹی آئی کے 1050 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محکمہ اطلاعات خیبر پختونخوا سے ماہانہ 25,000 روپے گھروں میں بیٹھ کر وصول کر رہے ہیں. کیا ماجرا ہے جان لیتے ہیں. ہارون سراج ہمارے ساتھ موجود ہے. ہارون، یہ نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے، تفصیلات بتائیے گا اس کی. جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ خیبر پختونخوا حکومت کا جو ایک سکینڈل ہے وہ سامنے آ گیا ہے. پچھلی حکومت نے تقریباً 1050 جو سوشل میڈیا کارکنان ہیں ان کو بھرتی کیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ گھر بیٹھے صرف ایک پوسٹ کریں اور حکومت کی مداح سرائی کریں اور پارٹی کی جو پالیسیز ہے وہ آگے پہنچائیں. اس مداح سرائی کے لیے حکومتی خزانے سے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے 25,000 ماہانہ جو ہے یہ ان افراد کو دیا جاتا ہے، جو کہ اب تک دیا جا رہا ہے. ان میں سے 65 افراد کا تعلق سوات سے ہے اور یہ جو زیادہ تر ان کے کارکنان ہیں تحریک انصاف کے، ان میں بھرتی کیے گئے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ جو یہ ایک طرف آٹے کا بحران ہے اور ایک طرف ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف انصاف کے جو حکومتی دعوے دار ہیں انہوں نے حکومت کے خزانے کی دھجیاں اڑا دی ہے اور 1050 جو پورے خیبر پختونخوا سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھرتی کیا ہے. جو دستاویزات ہم نے نیو نیوز میں ٹیم میں حاصل کی ہیں ان کے مطابق محکمہ اطلاعات خیبر پختونخوا جو ہے وہ ماہانہ 25,000 روپے ان کو گھر بیٹھ پر دے رہی ہے. اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز کی ہے. جی ٹھیک ہے ہارون، بہت شکریہ آپ کا. ملګرو ویډیو کلیپ پم کتلی ویډیر د افسوس مقام دی به مونږ له نوې پاکستان جوړی ام په کنزلو. پرون داسې معزز که خلک چې ما ښه پیژندل چې دا خو ډېر مالدار دي، خو هغو کې یو رګ ماته معلوم و چې دا صرف لږ وږي دي، پیسې ډېرې خوښې دي. د هغې اکاونټونه چې ما چک کړل هغې هم د پی ټي آی سپورټ کوو. داسې نازیبه ښه افسران خلک ښه تعلیم یافته خلک داسې د بې غیرتوب پوسټونه کول. قسم مې دی په خدای وي چې زما ماله تیا راغله مې چې زه اوس دغو ته کمنټ څنګه وکړم. هغه سپیم چې دی نو دا مرداره خوري. الله تبارک و تعالی دې وکړي چې په دې تحقیقاتو کې دغه کسانو نه واپس ریکوري هم وشي، د دغو پرانزیک د سوشل میډیا وشي چې دغو څه شیر کړي دي، صفت یې څنګه کې د نورو تکنزل دي څنګه دغو باندې چې دی په دغو باندې ښه مضبوطه کاروي پکار دی په یې د طرف نه. او چې دا چا برتی کړي دي په هغه کې خو مکمل لرګی منډل پکار دی، ځکه چې دا سپي هغه زم طلاق را پرېښي دي چې نه رمضان ته ګوري او نه چې دی نو د زبرګې میاشتې ته ګوري، نه عالم پیژني او نه امي پیژني، نه ښه سړی پیژني او نه سیاستدان پیژني. سپي ورپسې را پرېښي دي د زم طلاق زامن او هغه راځي کنځلې کوي. نو مکمل د حکومت ته اپیل کو موجوده ګورنمنټ ته چې دغه سپو کې د پټې واچولی شي او د دغو د حقیقت ته د میډیا ته راښکاره کړي شي. که ویډیو کلیپ مو خوښ شوی وي در سره مخکې شیر کې او د دې بړواګانو د اصلیت چې دی دا د دنیا ته ښکاره کوي. مونږ وایو چې زمونږ ویډیوز ولې پلاپ کېږي مخکې نه ځي. دا د زم طلاق زامن چې دی نو د دغو ته مرداره غوښه میلاویږي، دا راځي په مونږ پسې غاپي. نه دغو د اصلیت الحمدلله راښکاره شو چې دا خو مردار خوري، مردار خواره دي ځکه مونږ پسې غاپي. نو ملګرو د مردار خورو د اصلیت د دنیا ته د ښکاره کېدو دپاره دا ویډیو کلیپ در سره ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو ستاسو ورور بلال اجازت غواړم. د الله په امان.